چې حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ تاسو کا دومره ډیر کسان نه لګر زما کوشش وکړئ کینه لکینه کوشش وکړئ مختصر غونډه ټایم د دومره ټایم نشته په دومره ټایم کې خدا نیمه 25 منټ نیمه غنټه کې خسړی مړی اړه تازه کیږي او په دې کې تاسو ځای او څوک راځي او څوک ځای نو سبا مونږ وورو دغه سې نیمه خبره چا اوري کنه زما خبره تاسو درځي پويږي په باندې یو سړی وځي کې تقریر کولو نو اخ تقریر کې دا وی چې دا سود کول دا حرام دي سود حرام ہے نو بس دا څوک تاسو کې زی او څوک راځي دغه سې نیمه خبره اوري هغه یار دلته یو مولوی صاحب لګیاو خلکو ته وی چې دود حرام ہے دود حرام ہے پي حرامي نو ګوره نیمه خبره نه پوره خبره ووره ما عزت مندو حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ چې د امام حسین زوی دی امام حسین د حضرت علی او بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنہما زوی دے فرمای دغه ته یو کس راغی صاحب دلته یو کس ته او وخت دی ور سره او موی دی ور سره او دغ سړی دا دعوه دی چې دا د نبی علیه السلام دی وای ښه دا سړی راو غواړي سړی راو غختلو وخت پیش کا حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ سره کم متعلقین او محبین او موریدین او ناس هغه ته وی ودرېږي او ما نیک باندې درود او سلام ویل شروع کړ راوی فرمای کله چې دا ودرېدل او درود او سلام می شروع کړو نو په دې وختو کې هغه سلور وخت ودرېدل درې په زیپراتو امام زین العابدین ورته فرمایل دا سلور وخت چې دی د زمان نیک دی او دا نور چې دی دا د بل چالي سبحان الله نو درود شریف یو داسې بهترین عمل دی چې د الله محبوب وخت مبارک په باندې ودرېږي مینا محبت سره درود شریف ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیه ما عزت مندو حدیث شریف ته بخاری شریف کې دا حدیث موجود دی انما الاعمال بالنیات عملونو دار او مدار په نیتونو سره دی کتر اوس پورې مونږ نه کړه اوس نیتونو کې نیت وای زړه اراده ته الله رضا دې پر بیان اورم اول نه تر اخیره پورې وکینم چې سو اورم زړه په ګلدسته کې بزې ور کوم چې سو اورم عمل به باندې کوم او ان شاء الله نور او تبا حق چې اورم هغه حق به ور رسوم ان شاء الله ما عزت مندو دا نن شپه چې دا عام شپه نه ده دا عام شپه نه ده شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت الله علیه فرمایي وای دا په کوم شپه چې الله محبوب دنیا ته تشریف راوړای واوري په کوم شپه چې الله محبوب دنیا ته تشریف راوړای فرمایي دا شپه چې د ليله القدر نه هم افضل شپه ده فرمایي ولی په دې وجه سره چې په ليله القدر شپه کې قران آسماني دنیا ته نازل شوه دی آسماني دنیا ته الله نازل کړای او په دې شپه کې 12 ربيع الاول په شپه کې الله محبوب په خپل دنیا ته تشریف راوړای دی دا داسې بختوره شپه ده خو ګوره اسې به نه ضایع کوئ دا شپه به قیمتي کوئ د شپې نه به څه فایده لې درود شریف به بار بار وایه اودس په بار بار کوئ چې قیمتي شي او الله محبوب ته ورنږدې شي انشاءالله په دې مختصر وخت کې یو څو خبرې به زه تاسو ته وړاندې کوم ما عزتمندو د نهمې صدۍ یو مشهور بزرگ حضرت محمد بن قاسم رسا رحمت الله تعالی علیه نبی علیه السلام په نومونو باندې یو کتاب ولیکلو دا کتاب ډیر مقبول کتاب دی یو بزرگ فرمای ما خوب سترګې مې ودې شوې سر سترګې مې ودې شوې زړه سترګې مې خلاصې شوې الله محبوب دیدار مې وکړلو بیا مې الله محبوب په خوب کې دیدار سره سره دا کتاب چه دی د کتاب نوم دی تذکرۃ المحبین دا کتاب میں محبوب تر مخه دو پانی ہوئے او نبی علیہ السلام واوریدلو اغه یو دو خبره درته ذکر کوم بس دی به چوټی کو پدې کې یو بزرگ رحمت الله علیه فرمای وی بنی اسرائیلو کې یو سړیو ډیر ګناهګار
ډیر خطاکار سیاکار نیکی ته نه راتلونکی ورځ په ورځ دړه دړ ګناه کوونکی مرګ نه بعد چا وکتلو ډیر ښکلي انداز کې دی ډیر ښکلي پوزیشن کې دی ښکلي لباس کې دی وی ته څنګه دی هغه تر ورسېدې سټیج ته ته خو ډیر ګناهګار وې ته خو ډیر خطاکار وې تا خو به له ګناه نه مخ نه ګرځولو توجه مو شته ټولو توجه دی خلاص اوچت کې چې زه وګورو چا توجه نشته ماشاءالله ماشاءالله ټولو توجه دی ماشاءالله ماشاءالله الله مو ایمان سلامت کړ الله مو همیشه داسې په خندا لره الله مو همیشه داسې علیمانو ته ویښ کښېنوه چې څنګه اوس ناست دی سبحان الله نعره تکبیر نعره رسالت نعره رسالت نعره رسالت نعره رسالت نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ مینا محبت سره کنه یار په مینا محبت سره دا خو بختور شپه ده الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام ما یو خبر کوله که تاسو ته یاد وي ما ته یاد دي تاسو ته خبر یاد څه خبر مې کوله تاسو ما خل ما پټکای صحیح کوی دا صادر بس کې एकदम چې نه صحیح کوي توجه کوي ما خبر دا کوله چې بزرگ فرمائی په دې کتاب کې تذکرۃ المحبین کې یو بزرگ فرمائی چې بنی اسرائیلو کې یو سړی و چې نبی علی چې اخ سړی به ډیر ګناهونه کول مرګ نه بعد چا په خوب ولیدو په ښکلې صورت کې ولیدو وی ته څنګه الله پتا باندې دومره مهربان شو څنګه تا دومره انعامونه حاصل کړو وې زه ډیر ګناهګارم واورا اے د دین اے د ازبن مسلمانا الله محبوب په محبت کې تا او مارا غون شوی دا چې یو آسان امین نه دا د هر سړي په قسمت کې نه وي دا د حضرت اویس کرمی غوندې خلکو قسمت ده دا د قابل زهیر غوندې خلکو قسمت ده دا د بلال حبشي غوندې خلکو قسمت ده دا د حضرت حسان بن ثابت غوندې خلکو قسمت ده وای ها زه ډېر ګناهګار وم تورات تلاوت مې یو ورځ کولو تورات مې کتلو په هغې کې نبی آخر الزمان جناب محمد رسول الله نوم مبارک راغی ډېر خوند راکړو تورات مې را اوچت کړو ښکل مې کړلو بس الله ته زما دا عمل خوښ شو او رب کریم محمد نوم ښکلولو سره ما ته بخښنه وکړه صرف چې بنی اسرائیل یو کس نوم ښکل کی هغه باندې الله دومره مهربانه کیږي نو پتا او په ما باندې به څومره مهربان وي سبحان الله پتا او په ما باندې دومره مهربان دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای تاسو چې درې زامن وي په غدریو کې د یو زوی نوم خامخا محمد ګدوي صحیح ګدوي صلی الله علیه و آله وسلم او قربان څه فضیلت ده
राता वो खाया कुर्बान। ओए दस्ताओ जमा महबूब फरमाई, जब तुम्हारे 3 बेटे हो और 3 में से एक का नाम जरूर मोहम्मद रखना। क्यों रखे हुजूर? फरमाया इस वजह से कि जिस घर में मोहम्मद नामी लड़का होता है, मोहम्मद नामी मर्द होता है, उस घर की जियारत के लिए आसमान से रब्बे करीम फरिश्ते भेजता है। ऐसा कसान बनो पोश भी हुजूर फरमाई वही दे ले जाता मोहम्मद नुम पे बांध देख वही चाप कोर की चदा मोहम्मद नुम अलकवी आसमान फरिश्ते अखकोर जियारत तराजी। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद तोलो तख्वान मजा दरगेगा ना मासा को मोहब्बत सरवाय मा पखपल तबा दे वस खुस्ता सुदा मोहब्बत बमारा पोर्ता कवि। हाँ हाँ मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद खुदा ईमान दे खबर त फरिश्ते राशि कोरे बुखारी के अदरेस वालों ने यो सवाल जिक्र दे यानी दानिश तमर रब्बो का मादीनों का बुखारी के सिर्फ यो सवाल जिक्र दे तपोस पकीगी चहद अज़बन मुसलमाना मा तक़ूलो फी हक़ हाज़र रजुल। हाँ वो दुनिया के लिए अजीम हस्ती मुतल्लिक तासरे मैं बतावे जमा कोई मिलाद में मनाओ कवा मिलाद निष्ठा सहाबाओं ने देखा है फलानी ने देखा है तो वैसे ना 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 मिलाद निष्ठा पर कुरान के सुबूत निष्ठा नाम सबब मोहम्मद हम हाँ 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 मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वाले कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद उस खामोश गोरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमूना चदी ढेर शायदी इमाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह अतसव जिक्र करी इमाम अहले सुन्नत अगेल पासा तहकीक को 1400 जिक्र कर 1400 खूब दे बांधे यो आलिम हमदान दिल करी बस दक कदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहूर नमूना यो मुहम्मद दे यो अहमद दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई ज़म के खल्क़ दे पारा ज़ मुहम्मद यमा आसमान वाले फरिश्ते मा पा अहमद सर पेजनी उलमा फरमाई दज़म के वालों दे पारा मोहम्मद तवज्जो का ज़म के खल्क़ दे पारा मोहम्मद आसमान वालों पारा अहमद वाले फरमाई दिल जहता चे अहमद के यौमीम दे च फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम अहमद नुम वाखली नो फरिश्ते अल्लाह ल गुनाह न पाकड़ी दी नो अहमद नुम अखिस्तलो सरे अल्लाह इवा दरजा उचतो फरमाई बे मोहम्मद नुम सर बस की फरमाई दज़म के खलक ता औमा गुनाहगारान यू खताकारान यू च मुहम्मद नुम वाखले न यौम मीम सर दे अल्लाह गुनाह माफ के अव्वल मीम सर दे अल्लाह दरजा उचतो फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई औरज़ द क़यामत पर हुक्म उशी ए मोहम्मद पास जन्नत तदन्नश फरमाई यो दुआ द्रे सलोर पिंजर लस शल जर लजर ना फरमाई 70,000 कसान बरा पास यो जन्नत तबरवानश जिब्रील ब अर्ज़ के यारबा मा खो यो मोहम्मद ता आवाज़ कड़ो चुप दुनिया के दचानो मोहम्मद हो दाखो न यौ दे न दुवदी न द्रेदी न सल्दी यारबा 70,000 कसान दी अव्याजरा कसान दी औदा टूल जन्नत तजी
الله به ورته فرمایي پرېږده جبریل په دې وجې پرېږده چې دوی ټولو نومونه زما د محمد په نوم باندې دي څومره شان دی څومره مقام دی څومره عظمت دی مدارج النبوه کې راځي اوس هم ډېر خلک سوځي چېرته نبی علیه السلام نوم وویني چونکې دا خبرې تنظیمي پالیسي مطابق نه دي خو بهرحال ستاسو هوښیاري پاره کوم نو دا یا ته میټاو کې وایي یا الله خو ویلی شي خو یا رسول الله نشي ویلی دا څنګه عجیبه محبت دی دا اوس نه دی پخوا زمانه کې خلک مدارج النبوه کې راځي وایي یو کس و تورات تلاوت کولو څه شی کولو تورات جانډې لږ ښکته کې تورات تلاوت کولو په منځ کې څنګه چې په قرآن کې د موسی علیه السلام ذکر زیات دی دقسې په تورات کې د نبی علیه السلام ذکر زیات نبی علیہ السلام یو وصف الله بیان کړای ویختو رنگ بیان کړای ویختو کیفیت بیان کړای مخ مبارک الله رنگ بیان کړای د مخ ګولایي بیان کړای او د مخ حسن بیان کړای نو د په تورات کې نبی علیہ السلام نوم محمد وکتلو خوند نو کړو ور چې دا نن سبا څومره بچی دي خوند نه ورک خوند ور نه کړو چې خوند ور نه کړو دغه زمانه بچ سیایي وسه شایبه روای خستو میټاوي او د تلاوت ډیر شوقین وو اوس هم داسې ډیر خلک دي تلاوت ډیر زیات شوقینان دي خو د الله محبوب ذکر خوان نه ور کوي وای سیرت ورته وای خو میلاد ما ورته وای سوځي په باندې بهرحال ما عزت مندو قدر مندو نو مې میټاو کړو تورات بند کړو کې خو په سبا بیا واخیستو د خود تورات او تلاوت هم ډیر شوقین دي شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی بسبائے تورات کلاو کرو چا تورات کلاو کولو زما رب قدیر آغا زگے ورطا کلاو کرو چیرتا چیدے دو ستاو زما آقا جناب محمد الرسول اللہ نم مٹاو کرو یاو زائنو اللہ پا اکا زگی باندے دو زائن محمد ورطا لکلی ہو دیر زیادتا غصہ ورگا بیا یې ګوته پیرا کاغلا دواړه ځای میټاو کړ فرمایي په بل سبا یې بیا واخیستلو رب قدیر اکا زګه ورته کلاو کړو اکا زګه چې کلاو شو یو ځای نو دوا ځای نو اخر رب قدیر جناب محمد رسول الله نو درې ځای ورته لیکلای په سبا باندې بیا هغه میټاو کړو بیا واخیستو سګوري چې نه یو دی نه دوه دي نه درې دي الله څلور ځای ستا او زما آقا نوم ورته لیکلی نو زه به بیا ولې وایم محمد ہمارے پریشان والے محمد ہاں 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 محمد چونکہ ٹیم کم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر خیر کا مونگا ٹول اشپکا حکم دا بہرحال ما خپل حاضری ولگا ولا دعوت اسلامی کتا سو خپل اولاد مونږ کې سخت تخکاری نو خپل اولاد دعوت اسلامی سره کوي ان شاء الله لمونږ نه به سو چند خضر ته جوړوي دا دعوت اسلامی تعلیم دی دا دعوت اسلامی تربیت دی امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی تربیت چره اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا چې څنګه یو سړی تګي وي تګي او راشد او بو جام باندې پور پریوزی او په مړیږي نه امیر اہل سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت سړی تدا سے ورس کی دعوت اسلامی نبی علیہ السلام محبت سړی تدا سے ورس کی پټکای سنت مطابق زلف سنت مطابق لباس سنت مطابق ګیره سنت مطابق دا مونږ ته په دې فتنه فساد دور کې دعوت اسلامی خای دعوت اسلامی سره ځان وابسته کړي جوند اس پتہ نہ لگی پرون میں کیمیائے سعادت کتو امام غزالی سے فرمائی عیسیٰ علیہ السلام یو کس ولیدو بڑا کمزور ہے سڑا ہے
بیلچه یا اخیستې د بند ډک بند ته شګې ورولي بند جوړوي. حضرت عیسی علیه السلام زړه پې باندې خوږ شو. دې عمر تر ورسېدو او دی له دې مزدوریو نه وځي. دعا یې وکړه یا ربه له دنیا نه زړه وګرځوې، دنیا خواهش نه زړه وګرځوې. بس دعا کولو چې اکثري باندې داسې اثر وکړو، بیلچه یې واچوله، غزار یې کړه، ټیک یې ولګولو، ورپسې وده شو. چې ورپسې وده شو څه ټایم بعد را پاسېدو. حضرت عیسی علیه السلام بیا دعا وکړه یاره دنیا یا رب دنیا محبت دنیا خواهش زړه ته واچوي. سړی بیا بیلچه واخیسته شروع شو. حضرت عیسی علیه السلام ورته راغی وی صاحبه اول دې بیلچه غزار کړه وده شوې، ورپسې اوس بیا بیلچه واخیسته، خیر شولې؟ توجه مو شته؟ ټولو توجه دی. ما عزتمندو وی ما سوچ وکړو چې ګیره دې سپینه شوه، اډوکي دې لاړه ختم شو، غوښه نشته پې کمزوره شوې، ملا دې ښکته شوه. بس که دنیا نه پوره کېږي نو سملستم چې را پاسېدم ما وی چې دا خېټه خو یې غواړي، دا خېټه خو مړول غواړي. نو بیا شروع شوم. ما عزتمندو دنیا به تا ته لالچونه درکوي، قسمه قسم صورتونو کې به راځي. 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از تو فعلی نگشت. یاره نن به دا کار کوم، نن به دا کار کوم، ودره چې دې عمرې ته لاړ شم بیا به دا ګیره هم ورپسې پرېږدم او دا منځونه به هم پابندۍ سره شروع کړم. چا دا سرټیفیکیټ راوړی دی؟ دا دوکه ده، دوکه. حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ یوه ورځ د میاشتې وړه کور ته راوړه، میاشتې راشن یې کور ته راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې وکتلو وی فرمایل ان اسامه کثیر العمل، اسامه چې دی دا ډیر لوی لوی امیدونه لري، دنیا سره خواهش لري، دنیا خواهش مه لرئ. ما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې د سنت په لباس کې ځان ورنګو. سنت په لباس تاسو ځوانان وینئ، زمونږ دلته امیر رحمان بھائی ته وګوره، داسې نوجوانان چې دي په روډونو باندې ګرځي، کرکټونه کوي، لوفریانې کوي، دلته دا تاسو دا نور وګورئ او دا الحمدلله اینی ټایم تاسو د دین خبرې کوي. دا دعوت اسلامی از د لارجسٹ ریلیجیس دعوت اسلامی مقصد منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند چې ما د خپل ځان او د کل دنیا خلکو اصلاح کوشش دي. زمونږ اسلامي رونو 24 غنټې بس دا فکر وي، 24 غنټې بس دا فکرې. دا دومره اجتماع ګوره موی مبارک لهری پور نه د تراو غختلو څه دپاره چې په داسې شپې زما کلیوال سترګې یخې شي، سترګې یخې شي، دته نبی علیه السلام محبت زیات شي. نن سبا خو څوک لږ کار نه دی، داسې وزګار نه دی. ګورې دا صرف د ستاسو محبت کې چې په ورځ د قیامت بیا دا نه وایي چې کاري صاحب ته خو جنت ته روانې، ما باندې به دې غږ کولو که چې دا سګرټ مسکه جمع ته راځه، ما ته به دې ویې که نه چې نسوار مه کوه، خوله دې څښاوي، مونځ ته راځه، اودس کوه. دا دې دپاره په تاسو باندې کوشش کوي. یاد وساتئ د دوی خبر منئ، ورسره کښېنئ، توجه ورکوئ، عالمانو سره محبت کوئ، خو صرف سنی علما، صرف سنی صحیح العقیده علماو سره محبت کوئ، هر یو نه ګستاخ بې ادبه نه. نو ما عزتمندو دا موی مبارک چې ستاسو ته مونږ ته راغلی دی، بې ادبي به نه کوئ، بې ادبي به هېڅکله نه کوئ. دا ګورې عام موی نه دی، دا چا سره نسبت لري. کېدای شي محبوب په بدن باندې هغه وخت دا ویښته مبارک موجود و چې الله دیدار یې کولو، کېدای شي دا ویښته په هغه وخت کې موجود و چې محبوب معراج ته تللو. ګوره خپل خوله به بند ساتئ، ډېر خیال به کوئ. څنګه چې قرآن کې الله فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب خواته خپل اوازونه مه اوچتوئ، ان تحبط اعمالکم، د تاسو عملونه به زه برباد کوم وانتم لا تشعرون، تاسو به ورپوهه نه. نو دقسې امام اهل سنت فرمایي چې د حضور د نوکانو حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویښتو مبارکو ادب کول هم فرض دي، فرض. نو په خاموشۍ سره به زیارت کوئ، درود وایو، سترګو کې مو اوښکې راځي او دا وایي اسألک شفاعت یا رسول الله، یا رسول الله زه د تا د شفاعت امیدوار یم، زه د ستا شفاعت امید لرم. دا موی مبارک چې دي دا عام نه دي. وګورئ فتوح الشام، وګورئ خالد بن ولید هر پښتون پیژني، یو جنگ ته لاړی، فتح نه ملاویږي، فتوح الشام لیکلی دي،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپې خوب کې حضرت ابو عبیدہ ته ورغه خوب کې ارشاد ورته فرمایي لخر ولېږه خالد بن ولید دشمن له لاسه مجبور دی چې دا خبره واورېده د سحر اعلان وکړو خلکو راغونډ شئ محبوب مې په خوب کې لیدلی دا ارشاد ورته فرمایله لخر تیاروي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ بی بی ام تمیم هغه وایي چې دا څنګه کېدای شي چې په جنگ موتیه کې کافرانو باندې 14 تورې ماتولی شي هغه خالد نن څنګه ګیر شوی دی کور کې وګرځېدله د خالد بن ولید یوه ټوپۍ ورته میلاو شوه چې لښکر تیارېدو دی هم ورسره روانه شو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته ټوله خبر بیان کړه ټوپۍ ورپسې وروړه ما عزتمندو قدرمندو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سحر کې لخر چراغا ټوپۍ په سر کړله مازدیګر لمر لا نه دی پرېوتی چې الله رب کریم د دې ټوپۍ کې دننه د نبی علیه السلام ویښته مبارکو د دې ویښتو په برکت سره الله فتح ور نصیب کړله حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام درې ویښته په یوې شیشۍ کې ایښودي وه په چې څوک په مدینه کې بیمارانو رابغه اوبو ګیلاس کې بیا هغه ویښته ورته ووهل ورو بیا اسکل الله به له بیماري نه شفا ورعطا کړه دا یې زمونږ الحمدلله عقیده دی او دلیل بیانو په چیلنج سره چا نه یریږو نه نو ما عزتمندو قدرمندو دا ویښته مبارک تاسو ته راغوښتلی شوي دي په دې باندې کرایه لګي دا ستاسو دپاره مقصد دا خیرات نن سبا پلار کور کې زامنو ته ډوډۍ نه شعور پوره کولی او تاسو د دې څوګونه خلکو ته د اسلامي وروڼو بندوبست کړی دی نو بیا په کار دی که نه چې داسې خلکو سره تعاون وکړلی شي دا جمعه تاسو وګورئ څومره وخت راسې داسې پروت دی ستا او ما کورونه پکې جوړ شول څومره دلته نوې آبادیانې وشوې جومات ولې نه جوړېږي ولې نه جوړېږي موږ دې ته خپل کور نه وایو یاد وساتئ نن به تاسو الله په لار کې د ویښته برابر ورکوئ الله به د ستاسو په دې سترګو کې نه راځي دومره به الله تاسو له درکړي نو دعوت اسلامي سالانه ایوا چنده کوي اتیات راغونډوي هغې ته ټیلیتون وایي په هغې کې ایوه یونټ کم از کم 10,000 روپۍ دی دلته څومره کسان چې ناست دی دا کاروبار وال ما دا خواست تاسو ته چې یوه یونټ 10,000 روپۍ دعوت اسلامي دپاره جمع کړي ګوره موږ دعوت اسلامي کې خوراک کړی دی نن ستاسو تر مخه ولاړ یو الحمدلله په دلیل سره په خوږ اوازۍ کې په نظم کې په نثر کې هر قسمه خبر کولی شو دا یې دعوت اسلامي برکات دي دا یې دعوت اسلامي برکتونه دي نو موږ ته پکار دی چې خپل اولاد هم منسلک کو ځان هم د تنظیم سره منسلک کو ولې چې دا غیر سیاسي دی دا د هیڅ چا جنډه نه اوچتی دا درې رنګ جنډه چې تاسو وینئ په دې کې دا یو نسبت چې دی دا د شاه احمد رضا خان صاحب دی بل نسبت ته حضور غوث پاک شیخ عبدالقادری جیلانی د گنبد دی او دریم خودستا او زما د محبوب د روضې دی دا غیر سیاسی دی سیاست په دې کې نشته هر چا سره غېږې ته ملاویږي هر چا سره محبت کوي دعوت اسلامي موږ ته دا شی ښایي نو تاسو ته دا ما خواست دی چې خپل اولادونه دعوت اسلامي سره منسلک کړئ او ټیلیتون دا موږ کومه چنده روانه ده په دې کې هم تاسو دعوت اسلامي سره کوشش وکړئ هغې طریقه کار څه دی زموږ هر اسلامي ورور موبایل په ذریعې سره تا نه به روپۍ واخلي دی به پیسې جمع کړي تا ته به میسج راشي چې تا ته به میسج راشي چې تا دعوت اسلامي په اکاونټ کې روپۍ جمع شوي ته به یې دله ورکې دنه به میسج لاړ شي بس دی به دعوت اسلامي ته جمع کوي او ستاسو دپاره مونږ کس راغوښتی دی بهر صرف نبی علیه السلام فرمایي بخاري حدیث ته فرمایي یو حدیث کې راځي په داخلي لاس باندې داسې ورکوي چې ګس لاس ته پته ونه لګي او په بل حدیث شریف کې راځي په یو لاس یې ورکوي داسې چې د بل لاس ته پته ونه لګي چې څه یې ورکړه چې څه یې ورکړه الله په لار کې خپل مال ورکوئ علما به جوړېږي مدرسو خلق په جوړېږي دینداري خلق به جوړېږي تاسو ماته د دیر په د تاریخ کې وښایئ چېرته یو عالم خودکشي کړې ده نه ده کړې چېرته یو عالم خپل مور او پلار ازارولي دي نه دي ازارولي چېرته یو عالم خپل ښځه بغیر د څه وزر طلاق ورکړی دی نه دی ورکړی ولې امیر علیہ سنت فرمائی حقیقت میں عالم ہی انسان ہے
हकीकत में आलिम ही इंसान है। अमीर अहले सुन्नत फरमाई पखपलो बच्चों के यो बचाए हाफिज कुरान जोड़ के और यो आलिम दीन जोड़ के। आलिम जोड़ के चताऊ पेजनी च प्लार प कदर खबर शी, प्लार प इज्जत खबर शी, दे मोर प कदर खबर शी, मोर ल आदाब न खबर शी, दरुणो सर जिंदगी तेरवलो ल आदाब न बखबरी वले च दवा कुरान और हदीस वैली। नुमा इज्जत मंदो कदर मंदो इंशाअल्लाह उस पदमुई मुबारक ज़ियारत हुई नो तासु बख अदब सर राज़े बेअदबी बना कवे।